دا راته وی واسه صاحب چې دا سلورم وزیر اعلی د پاکستان تحریک انصاف راغو کوم حالاتو کې راغو څنګه حالاتو کې راغو نو ماته دا وایي چې آیا د دا یو نیم کال اتلس میاشتې چې کوم وزیر اعلی پاتې شو نو دا د غیب په کار کردګۍ باندې عدم اعتماد دی او تاسو سګنی چې یاره دغه تبدیلی به په گورننس کې څه تبدیلی راشي څه بهتري به راشي کنه بس دا یو پریکټس ته چې یو لاړو بر راغو داسې د دې ګوره دی کې دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې هغه وزیر اعلی کوم چې دلته موجود و آیا هغه خپله پالیسي چلوله او که نه هغه د پارټۍ پالیسي چلوله. اصولا خو په کار دا ده چې ګایډ لاین به پارټي ورکوي. جی بالکل وزیر اعلی به د هغې پابند دي. که هغه خپله پالیسي چلوله او د پارټۍ نه منله هغه د دې بنیادي ورکرم و او داسې نه وه چې هغه چېرته الکټیبل و. هغه هم د دې د ISF نه راغلی و. خلک اوس وایي که نه هغه لاړو نظریاتي راغو. دا دواړه یو شی دي. بالکل هغه هم په ISF کې و دی هم په ISF کې و هم پارټي ورکر و دی هم پارټي ورکر و صوبایي صدر هم پاتې دی د پارټۍ. د دې مطلب دا دی چې هغه د دې د پارټۍ یو بنیادي کس و. زما خپل خیال دا دی چې صرف د خپل ورکر یا د عوامو د اطمینان دپاره چې یاره خلک د تبدیلۍ نه امید ساتي وایي چې یاره بس یو بل امید به راشي او دا زموږ دپاره به څه خبر راوړي. نور د دې چینجنګ سره د عوامو دپاره هېڅ خوشخبري نشته. د عوامو دپاره که د عوامو دا خیالي چې امن به راشي امن نشته. که د عوامو دا خیالي چې پالیسۍ به بدلې شي پالیسۍ نه بدلېږي. که د عوامو دا خیالي چې یاره وزیر اعلی بدل شو اوس به دا کوم د طالب علم رهنماون د سکولونه او کالجونه چې کوم خرڅېږي دا به اوس نه خرڅېږي. دا کوم چې د یونیورسټو د فنډ مسله ده دا به اوس حل شي. دا ټولې پالیسۍ خو دا خو هغه هم کولی شوې لکه دا خو د ګورننس سره تعلق ساتي د افرادو د چینج کولو څه نه ساتي او په حیثیت مجموعي دا ماته بیا د PTI فعلي ښکاري کوي. دوی د خپلو وزراو باندې په خپل وزیر اعلی باندې دومره کنټرول هم نه چې هغه خپله پالیسي چلوي. نو بیا خو د پارټي وایي د هغې انتخاب چا کړی و؟ دغه چیرمین صاحب کړی و بالکل دغه پارټۍ کړی و هغې دی راوستی اوس بیا هغه بدل هم دي کو دا د هغې حق دی. دا یو پارټۍ ته دننه انډیپنډنټ هغې ته دا حق حاصل دی چې دا اوس خو عوامو ته به څه میلاویږي یا د دې پریکټس سره به صوبه کې څه خیر راشي. ما ته نه ښکاري چې په دې کې څه خیر